14 اگست اوس مجبور یم زه څه بیله څم تقریر به کوم یو امید دپاره بیا یا انسان ته نمایده کوشش کوي چې یاره خیر دی ملک مخپل دی که غریب یمه که بېروزګاره یمه که هر څه شی وي ما ملک دی خو زه به بیا د منو کوم دې دپاره به منو کوم چې څوک بل ملک خلق ما باندې قبضه ونه کړي نور څوک را نشي د دا کوم کسان دي دوی خلاف ته نمایده یو آواز اوچت شي د انسانیت د اخوت د برابرۍ د قانون د عدل هغه شي نو که مو دا احساس وکړلی شو په دې احساس سره په سبیله ټول ملک خلک راپاڅېږي د دې ازادي ویلې ازادي هغه دی چې ته کله هر یو فرد د معاشرې شریف وي د معاشرې هر فرد ته هغه ته عزت میلو شي د معاشرې هر فرد ته صحت سهولتونه میلو شي د معاشرې هر فرد ته د تعلیم سهولت میلو شي د معاشرې هر فرد ته د اوسېدلې یو کټ میلو شي یو څپر میلو شي د معاشرې هر فرد ته د ازادۍ سره د خوددارۍ سره سیلي ویللې وریځه میلو شي نه څه نمایه څه ساری ټیټ وي څه سړی مو ونه کسي سړی مو ونه کسي قرضدارې وي کمزورې وي بدحاله وي بېروزګاره وي بیمار وي داسې 75 سال نه بعد که بیا هم داسې کېږي نو ما خیال دی څه دا به بیا لویه ټرجډي وي خدای دې نه کړي موږ سبی له څه نمایه دی دغه عهد سره د پیمان سره عهد و پیمان سره موږ دا 75 سال شروع کړو چې موږ دا خلک دا د پاکستان د ولس اکراس د بورډر که سندی دی که پنجابی دی که بلوچ دی که پښتون دی که څوک دی که هندو دی که سکھ دی ټولو ته څه نمایه دی د اصلي ازادۍ د اصلي ازادۍ یعنې تعلیم و صحت و رهایش و خوراک و روزګار و هغه موقع میلاوي شي نو موږ که داسې عهد وکړو چې موږ بیا څه نمایه دی بل کال ته ورنوځو نو موږ لږ سر اوچت شي ویلې څه بیا بل کار نشته بیا به 25 سال نور پوره کېږي بیا به 100 ساله څه 100 ساله بهیږي مو به وو یا به نه وو خو هغه وخت کې چې موږ سر اسک وي